کتونکو موټروی د پیر علي خان صاحب دی، پیر خارس صاحب دی او خارون صاحب دی. خارون صاحب زمونږ استاد دی او الله دې راته خوشحاله ساتي. دې وخت کې جي مونږ پېښور موټروی باندې او 12:30 بجې شوي، 12:30 بجې چې دا زه ریکارډینګ کوم او په دې دوران کې چې کوم دی راته ګاډی خو هم پنچر شو. دا دی ټایر وینئ که نه، دا په دې موټروی باندې دې ځای کې دا دلته کې د انتظامیه چې کومه ده دا ټکسونه اخلي، غټې غټې تنخواګانې اخلي او دلته یې میخونه غورځولي دي. د هغه میخونو په وجه چې کوم دی په دې ته سخته ګیله کومه. خو بهرحال روان یو د موي فضل جان چې کوم دی د هغه راوستو دپاره. نو صرف د سره دا خبرې شریکو. نن څه تاریخ دی؟ 21 تاریخ ته چې دا زه ریکارډینګ کوم، 21 تاریخ زه چې کله هم دا اپلوډ کوم. خو دا زمونږ د دې ځای نه چې کوم دی پېښور موټروی نه دا زمونږ سټارټ دی. مونږ 400 نه چې کوم دی رالو او خارون استاد را سره د دې لپاره خصوصي دعا کوي. مونږ چې کوم دی دا تک چې کوم دی د ایمل ولی خان په تعاون سره دا زمونږ سند ته روان دی د ایمل ولی خان په تعاون سره. نو دغه ملګرو بل سره کرامت شاه دی. نو دا ټول ملګري به په دعاګانو کې یاد ساتئ. کتونکو په دې وخت کې سهار دی او د سهار چې کوم دی دغه پنجابیانو نه به چیسکو او دغه پیر صاحب دی ټوله شپه د ملګرو خوب نه دی کړی او علي خان چې کوم دی او ورسره پیر خارس هغه ته دعا کوي. سړی ډېر ګډ وډ دی او بس کرامت شاه صاحب دی را سره قائد دی، دا زمونږ ټیم لیډر دی او بس الله دې راته روغ ساتي. او خارون استاد هم پکې یادو صدر صاحب که نه یار هغه ته ټایر پنچر شو په موټروی باندې. نو د ګاډي استاد دی مونږ یې د شپې پرې راسو صدر صاحب دی که نه. نو روان یو فضل جان پسې او د ایمل خان په تعاون باندې. نو به دعا کوي مخکې چې چېرته ورسو انشاءالله شریکو به. کتونکو دغه 15 بجې کېدونکي دي په باندې 15 مونځ مو وکړو الحمدلله. اوس مې تاسو ته پته چې مونږ روان یو سند ته فضل جان او علي سره کوم چې د ایمل ولی خان په وفد کې مونږ روان یو. بیا په پوزیشنو سره چې فضل جان چې 2.5 میاشتې کېدونکي دی او اغوا شوي پیسو دپاره. نو مونږ روان یو انشاءالله. سهار شو 12:30 بجې مونږ بېګا ګاډي ته راختلي یو. یقینا سفر ډېر زیات ګران دی او بیا په داسې ګاډي کې خوب هم ډېر ګران دی چې نیغ ناست نو نیغ اوده کېدل ډېر ګران وي. نو دعا کوئ هم تاسو سره شریکوم او زمونږ ملګري چې کوم دي زمونږ سره دي. نو دې وخت کې مونږ لاهور ته چې کوم دی نو نږدې یو. مخکې به ځو، مخکې صورت حال هم نه تاسو سره شریکو زموږ سره اوسئ. دې وخت کې کتونکو د علي خان دی، ښه د خوبه دی، پیر صاحب دی او کرامت شاه صاحب دی او بس کوزیږو. دا کوم ځای دی پیر صاحب؟ لاهور ته لنډو. ښه د خوبه دی. ښه کتونکو کرامت شاه صاحب، پیر علي خان صاحب او پیر خارس صاحب چې دې وخت کې مونږ روان وو د ماوي فضل جان د بازیاب کېدو دپاره د ایمل ولی خان په تعاون باندې. او زمونږ ټیم لیډر چې کوم دی هغه کرامت شاه صاحب دی او دغه شانتې د خارون استاد هم ډېره زیاته مننه کوو. خارون صدر صاحب د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. نو دې وخت کې مونږ کتونکو دغه زمونږ ګاډی دی او د دې ځای داسې نامعلومه شانتې نوم دی خو لاهور ته نږدې وو. لاهور ته نږدې وو که نه تقریبا. نو دغه زمزم شینواري رسټورنټ هم پکې شته دی او ورسره بټ کړاهیم ده. خو دا راج زما د ملګرو خوب کړی دی او بس پته نه لګي ماله خوب نه راته نه او دا خو ښکلې زبردست خوراک یې راله راغستی دی. نو بد دوا کوې خو دا مونږ ځان سره ریکارډ کوو. دې وخت کې به ټیم څه وي
نیمې بجې دي نو انشاءالله چې بل سټاپ زمونږ کېږي نو هغې کې به سره بیا مخامخ کېږو. مننه. کتونکو دا مخال منګه رحیم یار خان کیو او پرون منګه قریبا چې کوم دی 12 بجې ګاډي ته راختلی یو او ذکر کوم د شپې او بیا موږ سره چې کوم استاد او ډرایور نو ګاډي خراب شو خارون خان نه بیګا ټوله شپه چې کوم دا هغه په ګاډي کې کړی دا موږ بیا واپس کړو بیا موږ د ډایو دغه واغست خدمات نو بیا لاور ته رالو لاور کې چې کوم دی غالبا 3 غنټې هلته سټې کړی دا او نن چې کوم دلته را روانو نو دلته کې رحیم یار خان ته رالو او د دې نه پس چې کوم دی موږ چې بل سټاپ ته ځو نو هغې کې هم ګنټه نیمه لګي نو یو 2 غنټه مزل نور هم دی نو دعا کوئ په کوم مقصد چې راغلي و الحمدلله موږ ته خپله کامیابي د مخکې نه په نظر راځي. دا یو ورور را سره تاسو کوم ځای جي؟ زه دیر یم. ښه دیر یې تاسو؟ میں کراچی کا ہوں. کراچی کا ہے بھائی. علي خان څه به وایې نن دا مزل څنګه تیر شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ورونو ته سلام کوم او هر څومره که وکړېدو او تکلیف میلو شو خو انشاءالله چې صلې میلاوېدو کې ده نو په دغه باندې ډېر زیات خوشحاله یم. دا ملګری د کوټ دی که نه؟ پېښور کې اوسېږم. پېښور کې اوسېږي. ها زمونږ د دې ټیم مشر چې کوم دی کرامت صاحب لیډر دی او موږ چې راوتو د ایمل ولي خان په تعاون سره نو موږ د کرامت صاحب ډېر مینهناک انسان دی ډېر ښکلی سفر هم ورسره تېر شو ډېره مینه راکړله او خوب هم نه دی کړی خو د ده په دغه تعاون سره او په ښه خوراکونو سره چې کوم دی نو ژوندي یو. څه به بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلام او څنګه چې علب خان ته ووې چې مونږ دا سفر څنګه تیر شو نو دا زمونږ چې څه مقصد دپاره راغلي یو هغه زمونږ یو قوم بچی چې کوم دی هغه چا چې اغوا کړی نو د هغې باره کې مونږ راغلي او دغه شان که مونږ د باچا خان بابا پیروکار یو که مونږ باندې هر څومره سختې تېرې شي او هر څومره تکلیفونه برداشت شي خو انشاءالله دا به برداشت کوو او چې کوم مقصد راغلی یو انشاءالله دا به د ګوتو کوو او انشاءالله دا سړی چې دی دا به مونږ په خپل لاس باندې انشاءالله خپل ولي باغ ته رسو انشاءالله. مهرباني. ډېره مننه. کتونکو فضل جان والي سره کوم چې اغوا شوي په دغه سند کې چې په سټیټ کې سټیټ جوړ دی نو هغه د ایمل خان په برکت سره په تعاون سره چې کوم دی د هغه باب ختم شو او په دغې باندې هم ډېر زیات شکر ګزار یم چې دغه خبره کوله چې یاره زمونږ یو وفد چې کوم دی نو هلته کې موجود دی او بس هغې له دې ورکړي شي را دې وستی شي زما به دغه کار و خو د دې ځای د انتظامي دا مطالبه و چې نه تاسو به خپل کسان را لیږئ نو موږ راغلو مخکې چې لاړ شو موږ سره اوسې مخکې صورتحال برته ښایو. کتونکو دا موږ دې وخت کې د ګوډو په انټرچینج باندې بس کوشو او پوره کافي مزل هم وکړو او دلته کې به موږ تاسو ته ښایو چې دلته کې موږ په کوم پروټوکول باندې راغلي چې دلته کې زموږ څوک انتظار کوي دغه به تاسو سره موږ شریکو. ګاډۍ لاړه دا ګوډو پولیس سټیشن و دا انټرچینج دی او اوس په دې وخت کې چې موږ پسې څه راځي نو کتونکو دا موږ چې څنګه د ګاډي نه کوشو موږ تاسو ته صرف ښایو چې ایمل ولي خان کومه خبره کړې ده خدای دې د هغې عزت وکړي او صرف هغه ته ښایو چې موږ ته دغه د پروټوکول چې کوم دی موږ ته د لرې نه پته لګي چې دا موبایل موږ له روان دی او همدغه موبایل کې به چې کوم دی نو موږ خپل ځای ته چې کوم دی خاشګاه ته ځو. دلته کې تاسو وینئ دې وخت کې زموږ ټیم لیډر چې کوم دی کرامت صاحب دی او دغه شانتې پیر علي خان صاحب دی تیاره د نه ښکاري راته او ورسره چې کوم دی نو پیر خارس صاحب دی او دا چې کوم دی نو دا کتونکو موږ تاسو ته ښایو چې دې ځای نه به موږ ځو او بیا به چې کوم دی نو دغه به اوچتو کس به اوچتو. السلام علیکم. دا کتونکو دا مناظر وګوره
شپې 2 بجې وې دغه شان مې خوب لیده ها بس الله تعالی هسې دا کولم څنګه مې خوب ختم خوب مې لیده چې دغه شان ایوب خان به یې راپسې را روان دی او پولیس راپسې راغلي دوی زما باره کې اپریشن شروع کړی ها نو چې کله ایوب خان به ما سره ملو شو ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر زیات ورته وجاړم خوب دې رښتیا شو خوب مې الله رښتیا کړ چې څنګه مې ولیده بس پروردګار رښتیا کړ ډېر زیات صفا خوشحاله منزل آسان ستانیت صفا او زموږ د ټولو مرګرو نیتونه صفا ډېر زیات خوشحاله شوم ایوب خان صاحب مې چې ولید مخې سره مې وپېژنده تر غاړه وتېدم مې ژړل ورته چې ته مې لیدې خوب کې الله راته دا الله راته په ویښه راکړی په ویښه یې راته ایمان سوال دې م کړی دی دا دغه ورځ باندې قبلېدو ته مظلوم وې